علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې یو انسان له قبر نه راپورته شي الله رب العزت په دې وخت کې یو امتحان دی راځي لا تزول قدما ابن آدم حتى يسأل عن خمس د قبر نه د قیامت په ورځ باندې یو انسان راوځي په خپل قبر به ولاړ دي پنځو سوالاتو جوابات وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا پنځه سوالو جواب به هر انسان ورکړي اول په یو سوالاتو کې نبی علیہ السلام فرمایلی د عمر پختنه به تیر نکیږي د انسان نه چې عمر دې تیر کړی سره کړی شپږ اویا کال عمر در کړی دا عمر په ست طریقه سره تیر او معصیت کې نافرمانی کې وکړي الله رب العزت احکامات دې عملي کوي گناہ کی دی در عمر کی رہو کلی اللہ رب العزت مدین کی دی رہو در عمر کی دی اللہ رب العزت دی رضا لپارا کی رہو کلی شیطان دی رضا کول لپارا دی در عمر ولا کول اول والی انسان نا دی طول عمر مختن کیس وعن شبابه بل سوال والی سوالی مبارکی دیر کیس علماء نے دیر تذکرہ کی سے عمر کی سکر اللہ رب العزت دی عمر مختنو کی نو پا دی عمر کی خزوانی پر آگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خزوانی والی ذکر کر دوبارہ علماء فرمائی سی دی زوانی وال عمر دا دیر قیمتی دا یو سپنگی رئی کٹیر شپیتو اویاو کارو تا ورسی سی دائی زوان تزوانی ہے ولی دی زوانی اگا قوت اگا طاقت اگا دبدبا اگا خود سکومه د ځواني د زندگی د هغه ولا زندگی کې رس نو الله رب العزت په دې ځواني خصوصي هغه وختونه د انسان نه کسی ځواني د مسکې تیر کړي و تا ته هم ځواني در کړي ولا حسن او جوان می در کړي او طاقت او قدرت می در کړي آزاد صحیح سالم ولو دا ځواني د کومه لار کې زړکړه په کومه لار کې د تیر کړه کردار دی په ځواني کې د دین لپاره د کوم کارونه کړی د دین د ترویج لپاره د دین په اعمال لپاره د خپل ځواني کې کوم اعمال عملي کړیو او کله خپل ځواني د شیطان په لار کې تیر کړی و دریم سوال به عن ماله د مال مبارک تیر کیږي چې کومه طریقې د غتا مال غټل او تا د کور تمال اهل او عیال تمال راوړی ګره مال دې ذخیره کړو د کوم انداز سره غټل او دا مال دې په کومه طریقه سره خرج کاوه مال دې غټل طریقه سوال بزام ته انسان نه کیږي او د خرج کولو هغه سوال به انسان نظام ته کیږي چې په کومه طریقه دې د اعمال صرف کړی دا اعمال دې الله رب العزت په دین کې لګولې دا اعمال دې خپل پیغمبر په طریقه سره لګولې دا اعمال دې خپل اهل او عیال باندې لګولې کله اعمال دې شیطان رضا کولو لپاره لګولې د شیطان په لارو کې دې لګولې دې ټول مال حساب پر انسان سره کیږي او د انسان نه باندې عمل مبارک مختنه کیږي کوم علم ستا حاصل کړو په علم باندې څومره عمل علماء فرمایي چې د انسان نه باندې دې مختنه کیږي یو انسان باندې قیامت په ورځ باندې عذر پیش کې خدای پاک علم مې نه وستا چټه انپړ و مجکو ذمہداری مې کړل او بیان مې سرول رمی او امید مې په ولې ماته علم چانه ورا کړل علم بنا مستقر عالم مختنو کې نسته الله رب العزت په دې حساب کې چې ولې عالم مختنه کې نسته ولې علم نزدکاو کوم شی ممنوع و د تا لپاره چې تا علم نزدکاو او بیا چې علم زدک تا ته د هدایت ولا لار میراث و لار د واضح سو د خپل پیغمبر طریقې د زدکړه بیا د عمل څومره پیو نو د هر انسان نه بدغه پنځه سوالات کیږي د قیامت په ورځ چې کله د قبر نه اوچت سي نبی علیہ السلام فرمایي لا تزول قدما ابن آدم یو قدم وانخ د قبر نه سره سوالات جوابات مشروع